الرحمن الرحيم. ما جاء في فضل الصف الاول، ده صف اول فضيلت. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد النصير بن ابي سعد النبي ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها، ده نارینو صفونو کې اول بهتر ده، وشرها آخرها، او بدترین پکې ثواب چې کم ده پکې د آخري صف ده. وخير صفوف النساء آخرها، او د خذو په صفونو کې بهتر آخري ده. وشرها اولها، او شر اول ده. دو خبرو ته خیال لره. حدیث شریف کې فضائل دي، نور اختلافي مسائل پکې نشته. اول دا چې صف اول کم یو ته وای، بل دا چې سید الکائنات تقسیم کو د رجال او د خذو د صفونو په باره کې، نو دا مطلقاً دا او که په خاص صورت کې ده. د صف اول په باره کې درې قول دي د علماو. اول قول دا چې صف اول هغه دی چې شمالن او جنوبن امام پسې ولاړی پوره جماعت کې، دا اولاد اقوالو دی او صح. دویم دا چې صف اول هغه دی چې امام سره په محراب کې دنه ولاړی یا په مقصوره کې. دریم دا چې صف اول هغه دی چې لومبي وخت کې راشي جماعت ته، په هر ځای کې چې ولاړی دا په صف اول کې حساب دی. خو په دې درو واړو قولو کې اول قول اولاد. دویمه خبره دا چې د سړو په صفونو کې حضور مبارک وي، اول غوره دی او وروستی شر دی، او د ښځو هغه عکس وي. نو د سړو دا خو مطلقاً دی چې اول غوره دی او وروستی شر دی. عام علما وایي دا هغه صورت دی چې ښځې او سړي په صفونو کې ولاړي، یعنی ښځې جماعت ته راغلي. نو شر په سړو کې ځکه دی چې دی ښځو ته به ګوري او ښځو ته نږدې دی، او د ښځو ړومبی صف شر دی ځکه دی به نارینهو ته ګوري. نو د سړو وروستنی صف بدتر شو، او د ښځو وروستی صف غوره دی ځکه چې دا په پرده کې دی او د سړو نه لري. د ښځو په باره کې علما وایي دا تقسیم چې حضور کړی دی دا هغه صفونه دي چې نارینهو سره په یو مانځه کې یو ځای ولاړي، او که د ښځو مستقل جماعت وي چې هغې کې نارینه نه وي ښځه امام وي، نو هغې کې ړومبی صف غوره دی او وروستی صف په اعتبار د ثواب سره کم دی. څوک وایي نه د ښځو مطلقاً حکم دا دی ځکه ړومبی صف په خلکو ته ښکاري، نو د پردې په اعتبار وروستی صف غوره دی، او د ړومبی په درجو کې کم دی ځکه د مخکې نه خو ښکاري که نه، اگر چې ځان له صفونه یوه. دویمه دا ده چې جنازې مسله د دې نه مستثنا ده. ټول علما او فقهای کرام چې په جنازه کې وروستی صف غوره دی چې څومره وروسته ولاړی، ځکه چې دا شفاعي د مړي، او شفاعت کې به د تواضع اختیار چې خدای زه خو د شفاعت لایق نیم د دې مړي دپاره او د دعا لایق نیم، نو د تواضع د وجې نه وروستي صفونه غوره دی. او زمونږ په وطن کې په 80 صفونو کې امامان مخکې نه ځي، او جنازه کې نو په جنازه کې چې څومره صف کې وروسته ولاړې ثواب دی زیات دی، ځکه تا تواضع اختیاره کړې ده او ځان د شفاعت لایق نه ګڼې. قال ابو سعد ابي هريره حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستغفر للصف الاول ثلاثا، د لومبي صف ته پاره به درې ځله بخنه غوښتله د خدای نه، ولسانی مره، او د دویم د پاره یو ځل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو ان الناس يعلمون ما في النداء والصف الاول، که خلقو ته پته لګېدی چې د بانک او د صف اول کې څومره خیر او برکت دی. ما فی نمرات خیر و برکت، یعنی یعلمون فی ما فی النداء والصف الاول من الخیر والبرکت، ثم لم یجدوا الا یستحموا علیه، بیا ورته نه ملاوېده نوبت د دې مګر په طریقه د استحام د خسنو، نو لاستحموا علیه خسنه به کړو. او ما جاء فی اقامت الصفوف، د صفونو نیغوالی دا ضروری دی، خو فرض نه دی. منځ کېږي که د چا صف کوږ وي، خو منځ کې نقصان دی بغیر د ابن حزم ظاهر نه چې هغه وایي د کوم قوم صف کوږي نو منځ یې کېږي نه. حافظ ابن حجر وایي افرط فی ذلک ابن حزم، هغه افراط کړی دی، زیاتې کړی دی. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن سماك بن حرب بن نعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا، حضور مبارک په زمون صفونه برابرول. فخرج يوما يورز داسي وکتل، فرعا رجلا خارجا صدره عن القوم، یو سړی ولید چې سینې راوته و په صف کې د قوم نه لږ مخکې ولاړو. نو حضور مبارک په خار شو او ویل تسون صفوفکم،
او لا يخالفن الله بين وجوهكم یا بصفونه برابروي یا به خدای پاک تاسو په ځلونو کې اختلاف پیدا کی. وجه نه مراد مسخ نه دی، مراد ته مخالفت دی، هغه نفاق او بغض او جګړه دا پیدا شي. وفي الباب جابر بن سمرة والبراء وجابر بن عبد الله وانس بن مالك. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من تمام الصلاه اقامه الصف. وروي عن عمر انه كان يوكل رجلا. عمر سے بچ مانځ ته ودرې دبا یو سړی مقرر ک به اقامت الصفوف چې اقامت صفونه برابر کی. ولا يكبر حتى يخبر ان الصفوف قد استوت. علی به الله اکبر وی چې رستو نه ورته आवाज شو چې قربان صفونه برابر شو. وروي عن علي وعثمان انهما كانا يتعاهدان ذلك. حضرت علی و عثمان بم تعهد کو نگرانی به کول د اقامت د صفونو. ويقولان استووا استووا قوم تبه برابر شي برابر. وكان علي يقول تقدم يا فلان تاخر يا فلان. علي سے صف تو قتل ورتبه فلان کی مخ کې شفلان کې لګرستو شه. یو عالم دی اوس وفات شوی د خوش طبيعت مو نو چا ورته سیب د صفونو د برابر والی د پاره کې جماعت کې پړی وغړیږي نو څنګه ده نا ورته خیر دی خو پړو باندې خلک خره تړینو یعنی دا کار د خرو پړی په د حضور زمانہ کې وغي خو پړی نه دی کایوله نو چې کوم اسباب او سيزونه او د حضور په زمانہ کې هغه نه دی استعمال کړي دا غي استعمال اوس بدعت پنیت د سنت بل پپړو راتلو کې کله خطر وي د غرزیدو چې پړی وي سړی تیز را رواني پړی کېون خلک درس را پروزي او د جماعت نه د مړزانو جال جوړ کی. دریم دا چې دا ثواب نه محروم کیږي. دا صف چې وړاندې شاله کپلان کې مخ کې شپلان کې رستو شه په یو قدم وړاندې کېدو رستو کېدو خدای لوی اجر او درجه ورکړي. نو دا که درجو د ثوابونو نه محرومه پاتې شي. ابا ما جال یلینی منکم الاحلام والنها. حضور مبارک پوي ما پسې د نږدې ولاړی خاوندان دا عقل او بالغان. حدثنا انس بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زرين قال حدثنا خالد بن حذاء عن ابي معشر بن ابراهيم عن القمطان عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني يا ليليني. نږدې دې ما ته ولاړی اولو الاحلام والنها. احلام د حلم جمع ده او د حلم. که حلم شي نو حلم وای خوب لیدو تا نو دا کنایه د بلوغ نه ده ځکه احتلام د بلوغ نه خلا. معنی دا شو چې نږدې دې ما ته ولاړی بالغان والنها او نها د نحی جمع د نحی عاقل ته وای. نو بالغان عاقلان دې ما پسې ولاړی نږدې. او که احلام دلته د حلم جمع حلم وقار ته وای سکینت ته او خيارتیا ته او نها معنا عقل. ما پسې دی ولاړی تجربه کار عاقلان او خياران. نو که احلام نمراد ذویل خول کې نو هي عطف تفسیری دی او که احلام نمراد بالغان کې نو ها جدا معنا شو او د احلام جدا معنا شو. عاقلین بالغین یا او خياران تجربه کاران. ثم الذين يلونهم بیاغي پسې چې څوک دی یعنی چې څوک مشر د حلم د خيارتیا خاوند دی هغه ما پسې متصل ولاړ چې د حضور منځ دکی او به امت تورسه که فتح ته ضرورت چې فتح ورکی د صحوی وخت کې فتح ورکی او د هغه عزت مشر ته مسړی ډم به صف کې ځای ورکی. ثم الذين يلونهم بیاغي پسې چې څوک نږدې وي. ولا تختلفوا د صفونو وخت کې رد بدل مکوي اختلاف مکوي فتختلف قلوبكم. خدای بستاس زړونو کې اختلاف پیدا کی. وياكم وحشات الاسواق. ځان ساته د چغو سرو د بازار نه. حشات د هوش جمع ده. هوش اختلاط ته وای چغي سوره. کابل کې خرته چې आवाज کوي هوش هوش خرته هوش. نو د حشات الاسواق په مطلب دی. اوله دا چې صفونو ته درېږي نو داسې درز شور مکوي لکه د خرو درزار او شور پکا په سکون او په وقار درېږي نو صف سره مناسبت را. ویم دا چې دا مستقله جمله د جمله حکم پکې نوی ادا کیږي یعنی ځان ساته د چغو سرو د بازار نه بلا ضرورت بازار ته مزه. وياكم وحشات الاسواق. ځان ساته د چغو سرو بازاریونه د بازاری جون لمورزه
نو دا جدا حکم شو دا جدا حکم شو ځکه د بازار په اختلاط باندې سړی پوهه کمیږي نو زما د قرب نه به محروم شي. وفي الباب عن ابي بن كعب وابي مسعود وابي سعيد والبراء بن عازب وانس قال ابو سعيد حديث ابن مسعود حديث حسن غريب وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يجبها يليه المهاجرون والانصار. د حضور مبارک پدا خوخوا چې ما پسې نږدې ولاړې مهاجرین او انصار ليحفظوا عنه چې زما منځ دکی یاد کی. وخالد الحذاء چې دراوی چې د خالد الحذاء نو حذاء عربی کې موچی ته وای نو خالد الحذاء په خپل موچینو د موچی سره یارانه و نو هغه سره بناستو کله نه کله نو مشهور شو په خالد الحذاء. او خالد بن مهران یکنا بالمنازل ما د خپل استاد نو ریدلی د سمیت محمد بن اسماعیل ما د خپل استاد محمد بن اسماعیل بخاری نو ریدلی دی یقول ان خالد الحذاء ما حدا نعلن قطو خالد حذاء چرته پړې نه دی ګندلې انما كان يجلس الى حذاء فنسب اليه یو موچی سره به ناستوا نو دا غناست د وجنه په خالد الحذاء مشهور شو لکه سړی نسواری سره ناست نه افلان کې نسواری مولا. ابو معشر چې نوم زیاد بن کلیب بس ته